حدیث کې راغلی چې په بنی اسرائیلو کې یو کس او هغه یو کم سل قتلونه کړو. یو کم سل قتلونه نه بعد دته دا احساس پیدا شو خو مسلمان چې یاره بس یو کم سل قتلونه مې وکړل او توبه به وباسم. نو دی راووتو په لاره باندې روانو. یو راهب یعنی یو عابد او زاهد د زمانې هغه سره ملاو شو. ان هغه ته وفرمایل چې الهو توبه، آیا ما دپاره توبې ګنجایش پکې شته؟ یو کم سل قتلونه مې کړي دي. قال ورته وی نه، وی عجیبه سړی یو کم سل قتلونه یې کړي اوس پکې ملا توبې پسې روان دی. نو بس هغه وی چې راشه راسلم دی برابر کنو. بس حدیث کې چې دا غنیم سر وو. نو بیا ورته احساس شو چې سل قتلونه دې برابر کړل او توبه وباسل غواړي. تپوس یې وکړو د چا نه. نو هغوی ورته وی چې پلانګي کلي ته ورشه، هلته کې نیکان خلک دي، نو د هغوی په لاس باندې به توبه وکړي. نبی علیہ السلام فرمایي چې دی په لاره باندې روانو فادرکه الموت، نو ده ته په لاره باندې مرګ رالی او په لاره باندې ورته مرګ رالی او دی را پرېوته. نو د هغه نیکانو خلکو کلي طرف ته روانو، دا سینې هغه طرف ته کسلم چې را پرېوته. نو پرشتې رالی، د رحمت او د عذاب پرشتې رالی او د هغوی په منځ کې بحث او مباحثه شروع شوه. د رحمت پرشتو وی چې دی توبې لراوتلی، توبې پسې روان دی، نیکانو خلکو څخه روان دی، توبې اراده کړې ده، نو روح به مونږه قبض کوو، علیین ته به وړو. د عذاب پرشتو وی چې ده خو سل قتلونه کړي دي، ګناهګار دی، لہذا د روح به مونږه قبض کوو. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې فاوحى الله الى هذه ان تقربي والى هذه ان تباعدي. الله تعالی هغه ځمکې ته حکم وکړو کومې طرف ته چې دی روانو، د نیکانو خلکو هغه علاقه وه چې ته لږ رانږدې شه، ان تقربي. او هغه کله چې کوم نه دی روانو چې کومه د دې علاقه و ګناهونه یې پکې کړي، نو هغې ته الله تعالی حکم وکړو چې ان تباعدي، چې ته لږه آپله شه. نو الله تعالی ملائکو ته وفرمایل چې قیسو ما بینهما، د دې دواړو کلو ترمنځ دا فاصله دا تاسو ناپ کړئ، دا مسافت. نو نبی علیہ السلام فرمایي کله چې فاصله ناپ کړل شوه، نو دی د هغه نیکانو خلکو کلي طرف ته لغونته نږدې، نو فغفر له، الله تعالی ورته بخښنه وکړه په دې باندې. انسان له مایوسه کېدل او ناامیده کېدل نه دي پکار. الله تعالی په خپل عرش عظیم باندې لیکلی چې ان رحمتي سبقت غضبي، چې زما رحمت زما په غضب باندې او په قهر باندې سبقت کړی دی. چې کله د الله تعالی د رحمت او د غضب مقابله راشي، الله تعالی وی زما رحمت پیدا غالب دی. عشان حدیث کې راغلی دی چې یو کسو او چرته خیر کار نه کړي، په خپل ځان باندې ظلم کړو او ژوند په ګناهونو کې تیر کړو، هو مسلمانو کافر نو. د بچو ته وصیت وکړو د مرګ ټیم کې چې بچو کله زه وفات شم نو زما بدن به اوس وځوي، نیمه ایره به دریاب او سمندر ته وغورځوي او نیمه به په صحرا کې خوره کوي، یو دا شانوا کې به والوزوي. وی ځکه بچو زه ډېر ګناهګار یم، کچری الله تعالی په ما باندې قادر شو، دا نه انکار نه کو دینه چې الله تعالی په ما باندې قدرت نه لري چې ما به دوباره راژوندې کی. یعنی کچری الله تعالی زما مؤاخذه او گرفت وکړو زیراونی سلام، نو ما ته به داسې عذاب راګي. په حدیث کې چې دو فرمایل چې داسې عذاب به په عالمینو کې هیڅ چاته نه ورکړي. چې کله دی وفات شو نو زامنو یې د ده په دې خبره باندې وصیت باندې عمل وکړو. نبی علیہ السلام فرمایي چې د ده بدن اوس وځو او نیمه ایره په سمندر ته ویشتله او نیمه په صحرا کې او په شګو کې ملاو کړل. الله تعالی سمندر ته حکم وکړو چې ایره راکا، او دغه شانتي ځمکې ته حکم وکړو چې کله الله تعالی د وجود تیار کو خپل مخ ته حاضر کو،
وی بنده تا ولی داسې کار وکړو لما فعلتا تا داسې کار ولی وکړو وی یا الله ستا د گرفت او د عذاب نه ډېر یریدم ګناهګار یم او یا الله نور خو تا ته زما معامله او زما اعمال ښه معلوم دي چې څنګه یم الله تعالی ورته وفرمایل چې خدی وجې نه چې ته ګناهګار یې نو زما نه یریدي نو تا اولاد ته داسې وصیت وکړو دوی ورته وایي چې آو الله تعالی ورته وفرمایل چې زه مې بخلي رونو د الله تعالی رحم دومره وسیع او پراخه دی دیو جی فرمایي چې چا په باره کې با قطعي طور باندې دا نه وایي چې ته جهنمی یا ته جنتی ځکه یو سړی بسا او قادر ګناهګار ښکاري لیکن الله تعالی په دې کې یو داسې خوی او خصلت چې الله تعالی ته خوښي نو دې الله تعالی په هغې باندې وبخي حدیث کې راغلی چې په خواني امتونو کې یو کسو نو قسم وخوړو یو بل کس ته چې تا به الله تعالی هیڅ چېرې ونه بخي الله تعالی وفرمایل چې دا څوک دی چې دې زما په حق کې فیصله کوي او دې دا وایي چې تا به الله تعالی هیڅ چېرې نه بخي وي الله تعالی ګناهګار ته وفرمایل چې زه ته مې وبخلي او هغه چا چې قسم خوړلی او ګناهګار ته وایي چې تا به الله هیڅ چېرې نه بخي الله ورته وایي ستا مې ټول اعمال ضایع او برباد کړل نو وروڼو چاته به هیڅ چا رسپک نه ګوري اشرف علي تانوي رحمت الله علیه عجیبه خبره لیکلې ده هغه فرمایي چې زه په الحال هر یو مسلمان ته د ځان نه په اوچت نظر ګورم په الحال هر مسلمان ته د ځان نه په اوچت نظر ګورم او فی المعال یعنی د عاقبت انجام او خاتمی په اعتبار سره زه یو کافر ته هم د ځان نه په اوچت نظر ګورم ځکه هیڅ پته نه لګي الله تعالی زمانه ایمان واخلي او کافر ته ورکي او ټول اعتبار انما الاعمال بالخواتیم اعتبار خو خاتمه لدی الله جل جلاله دې زموږ استاسو په جو باندې توبه او استغفار جاری کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين